اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه نن یو اهم ایشو باندې خبره کوم چې ولې چې دا هر سړی کولی هم نشي او بیا خاص کر زما د پارټۍ حکومت هم دی تحریک انصاف. زه نن د خپل امپیګانو امینګانو ته خبرې کوم، درخواست ورته کوم چې تاسو چې دا کم بجټ پاس کو په دې کې د غریب دپاره څه دي. زمونږ نه روډ پکار دی، نه نالۍ پکار ده، موږ ته اوړه پکار دي، غنم پکار دي، چینی پکار ده، چای پکار دی. موږ ته دا شی نه پکار دي غریبانانو ته. موږ په روډونو څه کوو؟ او دا تا کم خلک چې په دې اسمبلو کې ناست دي، اخانان، نوابان، کوم میډل کلاس عموماً هغه د نواب د خان عمره جیداد هغه لري که هر څوک وایي چې دویم ټینور دی زموږ د حکومت پاکستان تحریک انصاف. دا کومه ګراني چې راغله، اوړه کم ځای ته ورسېدل، غوړي کم ځای ته ورسېدل، چیني کم ځای ته ورسېدل، چې او دا شیونه کم ځای ته ورسېدل. دا بعضې خلک خو به ګزاره وکړي او بیا خاص کر په پی ټي آی کې هغه خلک دي چې پلاران یې په دوبۍ او په سعودي عربو کې دي، هغوی خو په دې سوشل میډیا لګی وایي که پیټرول اگر 200 روپئے پہ لیٹر ہو گیا تو ہم یہ کریں. ته لاړ شه د غریب نه تپوس وکړه چې غریب څه وایي. ته وایې چې پیټرول په 200 لیټر شو. دا قصې ختمول غواړي. موږ ته چې کوم اشیا خوردنوش دي او زموږ دا غریب عوام لکه عام دیاړي په 300 400 500 روپۍ دیاړي ده، هغه پې اوړه وړي، که چای به پې وړي، که چیني به پې وړي او که ګوړه به پې وړي. ما ته دا ووایئ ځئ ما ته د دې جواب لږ راکړئ. دا زموږ کوم چې مشران ناست دي په اسمبلو کې، نو زه دوی ته درخواست کوم چې واسکټ یې اچولي دي په اسمبلۍ کې صرف او صرف د تبدیلۍ چې وایي تبدیلي به دا وی چې په مخکې حکومت کې اوړه په 800 پکار دی چې اوس په 500 وی، غوړي په 1000 روپۍ ډبې پکار دی چې په 500 وی. نو دا به تبدیلي وي. دا تبدیلي نه ده چې ما ته دې ته موټروی جوړه کړې او ما ته دې موټروی تبدیلي نه ده. زه هغه سټیج ته لا نه یم رسېدلی زما ملک چې زه په ترقیاتي ملکونو کې قرضې شوي دي او که هر څه شوي دي. مخکې چې څنګه دا ملک چلېده هغه شانتې دی دا عمران خان هم چلې که نه. دا عمران خان یې ذمه وار دی چې به دی به قرضونه ختموي او د عوامو پوټکې به وباسي. دا سرمایهدار کارخانهدار چې دی رانیولي او په جیلونو کې دی اچولي، ایسیګان او کولرې ورته لګېدلي، پریل تالپور ته د سب جیل کور دی ورته سب جیل کو. د دې څه پیدا دوی ته راول او په دې مردان جیل کې یې بند که چې دا معاش یې وخوري چې دا پیسې درکوي او که نه درکوي. تاسو هلته په ایسیګانو او په دغه کې پراته دي، هغوی به هغه کار اوسه وکړه کوم چې د عبدالله سعودي باچا کړی د خپل ترونو زامنو سره خپل شهزادګانو سره چې په هفته کې دننه ولې میلیون ډالرې ورکړي او کوارې نه کړي. تاسو خو راوستي پریل تالپور ته وایي دلته دې په کور دې سب جیل شو، د کور نه به نه راوځي. دا نور تقریبانان چې په دې جیلونو کې دا زنانه پرتې دي دوی هم راوباسئ خپل خاوندانو سره او په سب جیل به یې کور کې که نه. او پاکستان کې بالکل انصاف نشته، نه قانون شته دی. قانون شته دی خو صرف د غریب دپاره. هغه دپاره جیل هم شته، هغه دپاره تاړه هم شته. په هسپتالونو راشئ کوم حالونه دي. دا تبدیلي ده چې اوړه دې راته په 1000 روپۍ تر اوړه کړله، آخر کېږي به څه. نو زه د خپلو مشرانو ته دا درخواست کوم چې دا کم بجټ چې دغه شوی دا خو زه مکمل مسترد کوم. زه خو یې مسترد کوم، زه خو یې خو چې زه یې مسترد کړم زه به څه توره وکړم. زه ما ته دا ووایي. نو ملګرو مهرباني وکئ، د الله نه ویرېږئ. سوال درته کوم، غریبانان تباه شو. د بجلو بیلونه یو په 2 دي، د ګیس بیلونه یو په 2 دي، آخر کېږي به څه. داسې تبدیلي دی په بلا ولګي چې غریب پکې خوار او ځای چې زه په 2023 کې به ژوندی یم او که مړ به یم. ما له وختي تبدیلي پکار ده چې اوړه ارزان شي او غوړي ارزان. زما دغه تبدیلي نه پکار
چې زه دې په میټرو کې ګرځم او زه دې په هلیکاپټرو کې ګرځم. دا ملک پاکستان اویا کاله مو چلېدو، عمران خان تیم یو لس شل کاله وچلوه، خو دې غریب له ریلیف ورکړه. مهرباني به یې درته زه ټول پاکستانیانو ته درخواست کوم چې دا بجټ کې چې کوم دغه په سوشل میډیا په میډیا باندې دا دغه وچلوئ چې دې غریب ته ریلیف ورکړی شي او غریب ته مدد د غریب وکړی شي. والسلام.